د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د مونځ په وجه د سترګې علاج نه کول. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه په سترګه کې چې کله اوبه راغلې نو د سترګې علاج کوونکي خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو که اجازت وي نو مونږ به د سترګې علاج وکړو، خو 15 ورځو پورې به تاسو احتیاط کوئ او سجده به په ځای د ځمکې سوچت لرګي باندې کوئ. هغې ورته وفرمایل دا هېڅکله نشي کېدی، قسم مې دی په الله وي یو رکعت هم ماته داسې کول منظور نه دي. د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد ماته معلوم دی چې کوم کس یو مونځ هم قصدن پرېږدي هغه به الله جل شانه سره داسې ملاقات کوي چې الله جل شانه به د ده نه ناراضه وي. پیدا کې لیکي اگر چې شرعاً مونځ دغسې د مجبورۍ په حالت کې کول جایز دي او دا حالت د مونځ پرېښودو په وعید کې نه راځي. خو دا حضرت صحابه رضی الله تعالی عنه چې د مونځ سره کوم محبت و او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ارشاد باندې د عمل کولو څومره قدرې اهمیت و، د هغې په وجه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د سترګې علاج هم خوښ نه کړو چې د دې حضراتو په نیز په یو مونځ ټوله دنیا قربان وه. نن مونږ د بې حیایۍ نه ته چې څه غواړو د دې قرباني کوونکو په شان کې د خولې نه وباسو. هر کله چې سبا ته دوی سره مخامخ کېدل وشي او دا په دین باندې قربان کوونکي د میدان حشر د سیل مزه کوي، بیا به حقیقت معلوم شي چې دوی څه او موږ دوی سره څه سلوک کړی و.